إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما انتهائی قابل قدر عزت مند مسلمانان ورونو ټیم مختصر دی او د ناظم سټیج صاحب د طرفنا حکم دی د 15 منټو زما خو په خپل اراده دا و مفتی صاحب له ان شاء الله ټیم سیوا ده خو د ټیم لحاظ دیو کی او ان شاء الله ټیم سیوا ان شاء الله خبره به مختصر کو سمجاول وکاو مسله باندې به پویول کو باید ملګری په مسله باندې پوه شي د هر څه نه مخکې زه د خپل ګران او محترم ورور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب حفظه الله د هغې خاندان کورنۍ ته مور و پلار ورونو ترونو ماماګانو ته د دوو خوشحالو مبارکي وړاندې کوم چې یو د دستربندۍ او بل د واده د مراسمو د مجلس په مناسبت به یو څو خبرې وکړو عزتمندو چونکې مولوي صاحب دوی چې کوم پوسټر جوړ کړی و نو هغې کې دې غونډې له او دې پروګرام له هغوی نوم یې کړو اصلاح معاشره د معاشرې په اصلاح به یو څو خبرې وکړو عزتمندو مسلمانه معاشره اسلامی معاشره اسلامی ټولنه په دې باندې قرآن کریم ډېر زور ورکړی دی اسلام زمونږه او ستاسو مذهب دی اسلام د یو نظام نوم دی اسلام د یو قانون نوم دی کله چې په ما او تا باندې د مسلمان نوم کېښودلی شو نو د اسلام نظام هغه په ما او تا باندې لاګو شو الکه پلانې سړی د اټک دی مطلب د اټک اوسېدونکی دی د لاهور دی د لاهور اوسېدونکی دی پلانې مسلمان دی مطلب د اسلام نظام په دلا غوشو
دی چې ژوند تیری د اسلام د نظام د لاندې به تیری. ورونو اسلام چې څنګه په معاملاتو باندې خبره کړې ده، موږ ته تعلیم را کړی دی په اعتقادیاتو باندې، په عمل باندې، په اقتصادیاتو باندې. نو دغه رنګ زما ورونو په اسلام کې د معاشري چې کوم نظام دی، نظام خاندان، نظام د معاشري، په دې باندې اسلام ډیر زور ورکړی دی. ملګری لږ متوجه شي څنګه چې په اسلام کې د اقتصادیاتو خپل نظام دی، د معاشیاتو خپل نظام دی، عقاید خپل یو طرف ته دي. دغه رنګ ورونو معاشره دام د اسلام یو جز دی. معاشره به څنګه جوړیږي؟ معاشره چې جوړیږي نو دا د خاندانونو نه جوړیږي، او خاندانونه دا مشتمل وي په افرادو باندې. کله چې افراد سم شي خاندان سم شي، کله چې خاندان سم شي معاشره سم شي. اسلام په یو صالحه معاشره باندې ډیر زور ورکړی دی. قرآن کریم په معاشري په اسلام باندې تفصیلی خبره کړې ده. باید چې موږ او تاسو دې خبرې ته لږ متوجه شو. د ټولو نه مخکې د معاشرې د افرادو په منځ کې اتحاد او ارتباط، تړون، په دې باندې اسلام ډیر زور ورکړی دی. او د دې لپاره اسلام قرآن خپل اسباب ذکر کړی دي چې د معاشرې د افرادو په منځ کې به تړون څنګه راځي، ربط به څنګه راځي، اتحاد به څنګه راځي. د دې لپاره قرآن اسباب ذکر کړی دي. یو سبب د هغې نه ورونو هغه مسله د نکاح ده. د نکاح مسله ده. قرآن کې الله رب العزت فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الله وی زما د توحید د نخونه، زما د یووالي د علامونه یو علامه ده چې تاسو رمې ستاسو د جنس نه بیبیانې پیدا کړي دي، دې لپاره چې تاسو د هغې سره سکون حاصل کړئ. وجعل بینکم موده ورحمه، الله ستاسو په منځ کې مینه او محبت اچولی دی. د ښځې او د خاوند ترمنځ الله رب العزت مودت، محبت، مینه دا اچولی ده. نو ګورئ ورونو کله چې د ښځې او د خاوند په منځ کې مینه محبت راغی، تړون راغی، ربط او اتحاد راغی، نو دا د اصلاح د معاشرې لپاره یو مهم سبب دی. دا مهم سبب الله ذکر کړی دی. د تسکین دپاره او د آرام دپاره الله فرمایي ستاسو دپاره ستاسو د جنس نه ما بیبیانې پیدا کړي دي. نو دا د هغې د اسبابو نه دی ورونو. بیا چې کله بیبیانې دا د معاشرې په اصلاح کې مهم کردار لري. کله چې انسان وغواړي چې زه ځان له نکاح وکړم، د دې لپاره د قرآن نظام وګوره، د قرآن قانون وګوره. الله رب العزت فرمایي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة. ملګري لږ توجه وکړئ، بخښنه غواړو، خبره مهمه ده. الله رب العزت فرمایي د مشرکانو ښځو سره نکاح مه کوئ. څه وایي؟ د مشرکانو ښځو سره نکاح مه کوئ. مخکې موږ دا خبره وکړله چې په اصلاح د معاشره کې د نکاح مهم کردار دی. د قرآن نه موږ دا خبره وکړه. اوس چې کله ته نکاح کې او دا ارتباط او اتحاد قایم لري چې دا ارتباط او اتحاد مفضي کېږي اصلاح د معاشرې ته، نو ته به نکاح د مسلمانې ښځې سره کې، د مؤمنې ښځې سره به نکاح کې. حتی یؤمننا، تر دې پورې چې هغه ایمان راوړي. که څو پورې چې دا زنانه مؤمنه نه وي، الله فرمایي د دې سره به نکاح نه کوئ. د مشرکې زنانه سره به نکاح نه کې. حکمت څه دی؟ ولې؟ ځکه که چېرته ته د مشرکې ښځې سره نکاح وکړي نو بیا د معاشرې اصلاح رانله.
د معاشري اصلاح به رانله ته به وایې یا الله مدد او ستا ښځه به وایي یا پیره بابا راورسېږي ته بیا د الله نه غواړې او ستا ښځه به د پیر بابا نه غواړي ته بیا د الله نه غواړې ستا ښځه به د زیارت نه غواړي ته بیا د الله نه غواړي ستا ښځه به د پیر او د ملنګ نه غواړي دې وجې نه الله قید ورکړو حتی یؤمننا ته به وایې یا الله زما دا پلانې حاجت پوره کړه ښځه به دې وایي یا الله د پیغمبر په وسیله باندې زما دا پلانې حاجت پوره کړه نو اتفاق به راشي نه راځي معاشره به جوړه شي نه جوړېږي ته به الله ته چغه وې او ښځه به دې څه کوي غیر الله ته چغه وایي ته به وایې الله زما دا حاجت پوره کړه ښځه به دې وایي اے پیره بابا زه تا ته وایم او ته ماله الله ته ووایې چې زما دا پلانې حاجت پوره شي حتی یؤمننا الله رب العزت فرمایي تر څو پورې ایمان یې دی راوړی د داسې زنانه سره نکاح کولو اجازت نشته دی په شریعت او د هغې وجه دغه ده چې وروڼو د معاشري اصلاح چې راځي هغه به هله راځي چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې اتفاق او اتحاد او ربط وي ګوره اوس د قرآن نظام ته ګوره د قرآن قانون ته ګوره مخکې ورشه اوس ستا واده وشو د مؤمنې ښځې سره یا ته خپله لور ورکې موحد سړي له دې ورکړله اواز لږ کم کړئ اواز کم کړه ته به دا کوشش کې چې خپله لور موحد سړي له ورکې او دا کوشش به کې چې خپل زوی له موحده ښځه وکړي اوس نکاح وشوله مخکې د بچو مسله ده قرآن ته وګوره ځینې خلک وایي یاره قرآن کې څه دي قرآن کې زما د ژوند قانون دی قرآن کې زما د ژوند نظام دی خو ارمان دا دی چې قرآن ما تلاوت سره خاص کړی دی بس صرف تلاوت به کومه په قرآن باندې به ځان نه پوهه کومه د قرآن په مقصد به ځان نه پوهه کوم ته راشه قرآن ته کښېنه زما وروره چې تا ته پته ولګېږي چې قرآن څنګه یو انقلابي کتاب دی اوس د بچو مسله راله مخکې قرآن څه وایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین د بچو مسله راله الله رب العزت فرمایي 2 کاله به چې کوم دی دا مور و پلار دا مور چې د دې بچي له پی ورکوي بیا وروسته کو دوی وغواړي او په مشوره باندې دا خپل بچی د تینه کټ کوي د شودو نه کټ کوي نو شریعت دوی له دا اجازت ورکړی دی مختصر وایم دې کې ډېره اوږده فلسفه پرته ده بیا راشه دغه مسله دې حل شوله د بچي د پیو مسله حل شوله نور راشه لږ مخکې قرآن وګوره بیا د ښځې او خاوند په منځ کې جګړه راتللی شي اختلاف راتللی شي بیا الله رب العزت وایي وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا الله فرمایي خاوندانو ته وایي د دې ښځو سره په ښه طریقه باندې څه کوئ ژوند تېروئ په ښه طریقه باندې د ښځو سره ژوند تېروئ که ستاسو یو خبره د دې ښځې نه بدې شوله خیر دی په هغې باندې درګذر وکئ دې کې به کېدی شي الله رب العزت ستاسو دپاره ډېر خیر ایښی ابن کثیر رحمه الله وایي چې د خیر نه مراد دلته څه دی چې دا سړی صبر وکړي یا دا ښځه صبر وکړي او په دې باندې الله رب العزت د دنیا کامیابي هم ورکړي او د آخرت کامیابي هم ورکړي نو ګوره دا مسله هم حل شوله د بچو مسله هم قرآن حل کړله د هغې نه وروسته د ښځې او خاوند په منځ کې تاوتریخوالی هم راتلی شي الله وایي وعاشروهن بالمعروف ځان نه به بدماش نه جوړې چې ډانګې دې په ولي هغې یوه خبره نه کړي او ته ونه راخلاص کړې درز نه د قرآن احکامو ته به ګورې احکاماتو ته به ګورې مختصرا دغه مسله هم ختمه شوله اوس راځو نورې ذمهوارۍ د خاندانونو څه دي اول نمبر ذمہواری قرآن ذکر کړی دا چې اصلاح د معاشري راځي معاشره چې روغېږي د خاندانونو نه جوړېږي او اصلاح کېږي خاندان کې چې اصلاح نه راغلي معاشره کې اصلاح نشي راتلی نو الله رب العزت وایي فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله الله فرمایي چې زما کومې پولې دي د دې پولونه به نه وړئ ښځه او خاوند دا به د شریعت د حدودو څه کوي پابندي کوي د دې به پابندي دویم کثرت نسل دویم زما ورونو د خاندانونو ذمهواری دی هغه کثرت نسل سیوا کول دا د اصلاح د معاشرې دپاره مهم رول دا لوبوي نو نسل سیوا کول اوس وخت کې موږ وګورو نان ګورنمنټ ارګنایزیشن غیر
حکومتي ادارې غیر سرکاري ادارې چې موږ او تاسو ته NGOs وایي هغوی لګېدلي دي او نن وایي چې څومره خاندان وړوکی نو دومره به ژوند څه تېرېږي ښه تېرېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تزوجوا فإني مکاثر بكم الامم. وی ودونه وکئ بچي راوړئ زه به چې دی نو په نورو امتونو باندې په خپل امت فخر به کوم په نورو امتونو باندې چې زما امت څه دی سیوا دی. اوس یهود هغوی راځي زما اسلامي معاشرې ته زما اسلامي ملک ته او هغوی څه وایي یاره بچي کم کوي نو ژوند به م ښه شي. پیغمبر وایي بچي ډېر کوي. اوس د یهودو په دې کې څه حکمت دی چې بچي کم کوي. هغوی ته دا پته ده چې مسلمان څومره سیوا کېږي هغومره به زه خواره ذلیله یم. نو هغې ته دا پته ده د مسلمانانو نسل ختمول د مسلمانانو نسل کمول دا د یهودو مهم هدف دی نن سبا او په دې باندې هغوی لګیا دي کار کوي. خو موږ مسلمانان د دې نه خبرو. هر سړی په دې کې دی 2-3 بچي راوړي یاره بس دی بس نور نه راوړو. نه د واده په اهدافو کې یو هدف دی بچي راوړل بچي ډېرول امت ډېرول. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي. خو افسوس چې نن غیر سرکاري ادارې د یهودو هغوی په دې کوشش کې لګېدلي دي په مختلفو طریقو سره هغوی غواړي چې د مسلمان امت دا نسل څه کړي دا کم کړي. نو دا دویمه ذمهواري وه. دغه رنګې د خپل بچي صحیح تربیت کول خپل بچي دپاره عقیده برابرول د هغه عقیده د توحید او سنت موافق جوړول هغه د شرکیاتو بدعاتو رسمونو رواجونو نه ساتل. دا علماو لیکلي دي چې دا د دې هر خاندان څه دي فرض دي. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی علیه السلام فرمایي هر یو سړی ستاسو نه دا ذمهوار دی او د هغه نه به د خپل اهل په باره کې تپوس کېږي. زما ورونو خبره مختصر کوم. دا تپوس به زموږ نه کېږي چې تا د خپل بچي تربیت څنګه کړی د تربیت باره کې به تپوس کېږي. نن موږ دلته ګورو که نه عبدالرحمن موري صاحب فارغه شوی دی او دا د هغه د تربیت نتیجه ده. نن دلته وګورئ څومره بهترین محفل چې دی هغه جوړ شوی دی. قرآن او حدیث بیانېږي. که چېرته د عبدالرحمن موري صاحب د قرآن او د حدیث عالم نه وی نو خدای مکه کېدی شي چې نن به د دې په ځای دلته څه کېدلی ډمې به ګډېدلی. خو دا د قرآن او حدیث او د بهترین تربیت څه ده نتیجه ده. نو زما ورونو تربیت د خپل بچي کول دا د خاندان په ذمهواریانو کې مهمه ذمهواري ده د خاندان والو. د خپل بچي معلوماتو که دا ما څنګه مدرسه کې داخل کړی دی. موږ ګوره په بازار کې چې ګوړه اخلو که نه ګوړه اخلو یا چینی اخلو 10 دوکانونه بدلوو. خو د دین په معامله کې موږ خپل بچي صرف د مدرسې په ګېټ وردن نه کوو او نور تپوس یې نه کوو. تپوس یې نه کوو چې د ده به عقیده څنګه جوړېږي د ده به نظریه څنګه جوړېږي د ده به عمل څنګه جوړېږي. تا په مدرسه کې داخل کو او 10 کاله چې کوم دی هغه علم وکړو چې راوځي بیا مو یا رسول الله بیا څه وایي یا رسول الله. نو مخکې خو به بیا هم نه پوهېدو کېدای چې اوس خو پې پوهې اوس خو دې غټ مشرک جوړ کړو. دا ستا ذمهواري ده زما مسلمان وروره د خپل بچي صحیح تربیت کول خپل بچي په صحیح مدرسه کې داخلول خپل بچي عقیده جوړول د هغه عمل جوړول دا ستا څه ده ذمهواري ده. دغه رنګې نور موږ نن معاشره کې وګورو زموږ نوجوان نسل کوم طرف ته روان دی. د الحاد کومه سیلۍ چې رالوتې ده نن تقریبا زما د تعلیم یافته طبقې هر فرد چې کوم دی نو د الحاد سیلۍ والی دی. خو موږ ته پته نه لګېږي. تاسو لږ وګورئ معلومات وکړئ د الحاد فتنه چې کوم ده نن څومره په زور او شور سره روانه ده. خلک لګیا دي د قرآن توهین کوي د الله رب العزت د ذات انکار کوي سره د دې نه چې د ابو جهل نه غټ مشرک نه و خو هغه هم ویلي چې لیقولن الله. هغه نه چې به تپوس وکړو چا پیدا کړی الله اسمان چا پیدا کړی الله ځمکه چا پیدا کړې الله. خو صرف او صرف دا یو خبره کوله چې الله پاک زمونږ د معبودانو نه دی بوتانو نه دوی له څه نه څه اختیار ورکړی. په دې وجه ابو جهل مشرک و ګینې لوی عجیز یې ابو جهل. خو مشرک چې ګرځېدلی و صرف د یو خبرې د وجه نه
چې د الله رب العزت نه علاوه مخلوق ته یې څه نه څه ذمهوارانې څه کړې وي سپارلې وي او دا یې ونه ورکړې وي. نو ورونو نن زموږ نوجوان نسل خطرناک طرف ته روان دی، مختلفو فتنو سره چې کوم دی مخامخ دی. د خپلو بچو فکر وکړئ، سوچ وکړئ، د خپلو بچو صحیح تربیت وکړئ په صحیح مدارسو کې چې کومو مدارسو کې هغوی ته توحید او سنت ښودلی کېږي هغوی کې دا څه کوي داخل کړي. اوس راځو اخري خبرې له نکاح وشوله د کور د معاشرې د سمولو دپاره الله رب العزت د بچي چې کوم حکم د بچي متعلق هغه وشو هر څه وشلو. اوس چې کله یو خاندان داسې جوړ شو، څنګه جوړ شو؟ مقصدي خبره مې د ټولو خبرو خلاصه بس بیان ختمومه. هغه دا دی نکاح خپله لور تا یو موحد سړي له ورکړله، مشرک له دې ور نه کړله، یا تا یو لور خپل زوی له وکړله او هغه کومه جینۍ چې تا کړې د هغه موحده ده. نکاح په صحیح طریقې وشوله، د بچي چې کوم احکامات یې هغه په صحیح طریقې باندې ترسره شروع، نور ژوند هم په ښو طریقو سره تېر شو، د الله حکمونه په عمل نه شروع، د بچي صحیح تربیت وشو. نو بیا په دغه شانې کې چې کله په دې طریقه باندې یو خاندان جوړ شي، د هغه خاندان نه بیا غټ غټ اولیاء کرام او غټ غټ علماء کرام څه کېږي پیدا کېږي. ورونو دا تاسو چې کوم نومونه موږ اخلو او تاسو یې اورئ او موږ سره رحمه الله وایو، دا د داسې خاندانونو نه پیدا شوي دي. دا چې په کومو خاندانونو کې ډومتوب وي د هغې نه دا نه دي پیدا شوي، دا په هغه خاندانونو کې پیدا شوي دي چې د هغوی نکاح په صحیح طریقې سره شوې ده، باقي ژوند هم په صحیح طریقې سره شوی دی. نو بیا غټ غټ اولیاء کرام او غټ غټ علماء کرام په هغه معاشره او هغه خاندان کې پیدا کېږي. دا د هغې ثمره او نتیجه. باقي د کور چې کوم مشري سړی دا به د کور مشري کوي، ښځې ته بالکل د مشرۍ حق نشته دی. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې د سړي مشري دا د دې دپاره نه ده چې دا ښځه به غلامه وي. ګورئ دا خبره ذهن کې کېنوئ. یو دا خبره چې ښځې له بالکل د مشرۍ حق نشته. قوامیت دا د سړي حق دی. الرجال قوامون علی النساء، مشره وزیره او د کور مشره دا چې نو دا به صرف او صرف څه ښځی. قوامیت سړی دا د سړي حق دی، ښځې ته دا حق نشته. خو دا خبره اوسه یاده کوئ چې سړی به ګوره دا نه وي چې دا ښځه به د دې سړي غلام وي، بلکې د سړي ته چې د مشرۍ حق حاصل دی دا سړی به د دې نګراني، د دې کور نګراني به کوي، د دې معاشرې نګراني به کوي. حاصل او خلاصه زما د خبرو دا د ورونو چې زمونږ او ستاسو معاشره کې چې اصلاح پیدا کېږي، معاشره جوړیږي د خاندانونو نه. خاندان کې چې اصلاح راځي، خاندان جوړیږي د افرادو نه. پکار ده چې کوم افراد دي د معاشرې د هغې تربیت په صحیح طریقې سره وشي، هغه په قرآن او سنت باندې مخکې لاړ شي. نو یو سبب د اصلاح د معاشرې لپاره چې هغه نکاح وه، په صحیح طریقې سره د نکاح احکاماتو هغه موږ تاسو ته وړاندې کړل. باقي علماء کرام راغلي دي، هغې به انشاءالله تعالی نور بیانونه کوي. ما ټیم لږ ډېر واخیستو، د هغې بخښنه غواړم. واخر